زه دا وایم چې پېټرول ارزان شول خو عوامو ته کرایي کمه نه شوه. مراد سعید صاحب له راځم چې هغه ډېرې زیاتې چغې وایي، ځان ته ډېر تکړه وایي او هغه سره کومه ښایسته منیسټري ده، نن هغه سوات ته د راتلو هغه دغه نشي کولی، تکلیف نشي کولی. دی ماله د ترک هغه دغه راکوي، مثالونه راکوي د بلوچستان چې هلته هغه پوزیشن دی. نن ته وګوره چې په سوات کې کوم پوزیشن دی. تر اوسه پورې یو کس، یو وزیر، یو مشیر، یو دغه رانغی د هیلث یا د ایجوکیشن چې هغه دا تپوس وکړي چې سکول له به آیا د وړو له د تعلیمي لحاظ باندې موږ څه کوو چې هغه ملاله چې د تعلیم په دغه باندې به ډېرې چغې والې چې 2 میاشتې سکولونه بند شي. نن د هغې پلار په انګلینډ کې اتاشي دی د ایجوکیشن، خو چې نن په سوات کې او په ټول پاکستان کې تعلیمي نظام بند دی، نشته هغه ملاله. څه شو د هغې والد صاحب، د دغې مراد سعید، د دغې وزیر اعلی، د دې عمران خان، د دې نورو منسټرانو، اکو زما د پارټۍ دي اکو د نورو دي، انشاءالله د الله په در کې به انشاءالله دې تپوس کېږي. د دې خلکو به لاسونه او له دې وزیرانو به ګرېوان نه وي. موږ به له دې مشرانو دا کم مړي چې موږ په کم بېدردۍ سره ښخ کړل، د دې به دې باقاعده تپوس کوو. تاسو د دیاړمار نه د غریب سړي نه تپوس وکئ. نن د هغو کره د رزق کمی دی. زما هغه ټایګر فورس چې موږ یې په تمه وو چې عمران خان صاحب د هغه ټایګر فورس په روغ کې خلکو کره به راشنې راسئ، خو هغه د کانټینر هغه دروغ وو. زما د سوات یونیورسټي ده، وزیر اعلی زما خپل دی، زه حیدر روټي صاحب ته سلام پیش کوم چې هغه دلته یونیورسټي قایم کړې ده. خو ډېر په افسوس سره یم چې خپل وزیر اعلی مې راغی نو په هغې کې ګټه ایښودل، په هغې کې ښخ ایښودل بند شول. زما جیل چې موږ 107 ته ځو نو یا تیمرګرې ته ځو یا په بونیر ته ځو، وزیر اعلی راغی په وزیر اعلی هاوس کې کېناستو او د سوات مسایل هغه شان پاتې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. بجټ په حواله باندې ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کوم چې بجټ حکومت کم پیش کو هغه بالکل عوام دوست نه دی. د عوامو سره بالکل یو مذاق وشو او په هغې کې عوامو ته هېڅ قسمه ریلیف میلاو نه شو. او بیا به خاص کر د سرکاري ملازمینو په حواله باندې دا خبره وکړم چې یاره ثابت کال هغو تیر شي، ثابت کال کې د هغو جون ته سترګې چې یاره په جون کې به حکومت موږ له ریلیف راکړي. نن بدقسمتۍ نه موږ دومره عمر وشو، دومره کم چې سیاست کې موږ پاتې شو. دا واحد یو داسې بدقسمته حکومت راغلی دی په دې ملک باندې چې هغو بالکل له دې سرکاري ملازمینو سره هم یو ټوغه وکړه، د عوامو سره هم یو ټوغه وکړه. هېڅ قسمه ریلیف میلاو نه شو. حکومت وایي چې یاره موږ ټیکس ونه لګو، خو زه وایم چې آیا په جون کې ټیکس ونه لګېد خو له دې نه مخکې ټیکسونو کې څومره اضافه شوې ده کېدي عوامو ته دې هغه وښیي، او که ونه لګېد نو عوامو ته ریلیف څه میلاو شو، کم شی ارزان شو. زه دا وایم چې پېټرول ارزان شول خو عوامو ته کرایي کمه نه شوه. زما ټماټر، زما دال، زما وریجې، زما چینی هغه ارزان نه شول. په چینی کې تاسو وکتل چې کم نمونه سبسیډیانې ورکولی کېږي، خپل وزیران په هغې باندې خوشحالولی کېږي او د هغو چې کم دغه کړو پیسې لګولې وي هغو په دې شکل باندې هغو ته ریټرن کېږي. نو دا هم د دې قوم سره مذاق دی. بیا تاسو د کرونا په حواله باندې کوم خبر وکړو نو چې دوی ځان ته ډېر زیات سمارټ وایي، دا کم وزیران چې دي، مشیران چې دي او زموږ وزیر اعظم صاحب چې ځان ته ډېر زیات هوښیار وایي، هغو سمارټ لاکډاون وایي. نو په کار دا ده چې لاکډاون لګول نو په دې ملک کې 2 میاشتې دوی ټیک ټاک کرفیو لګولی، لاکډاون یې کړی وی. انشاءالله دا وبا به کنټرول شوي وه. اوس د دوی د لاسه هغه کم دغه چې دا وبا وتې ده، انتهایی کریټیکل پوزیشن ته تللې ده. د WHO مطابق چې یاره په جولای کې به زما په خیال د ورځې 73,000 کسان مري. نو دا به آیا موږ څنګه کنټرول کوو؟ د حکومت سره هېڅ پالیسي نه وه، نه سره وشت دی، نه د عوامو دپاره هغو څه پړه کې څه جذبه لري، نه څه ترس لري. تاسو په مخکې حکومتونو کې هم داسې قسمه وباګان لیدلې وې چې یاره ډینګي راوتې وه، وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلی صاحب به په خپله راوتو دوکانونو کې به پمپلیټ تقسیمولې، په ټایر دوکانونو کې به باقاعده ټیرونه چک کول چې به دې کې اوبه نشته، د خلکو به منځ کې. نن زما وزیر اعظم صاحب صرف په سکرین باندې هفته بعد راښکاره شي، عوامو ته داسې خبرې وکړي چې د هغو وړه ښه مات کړي او بیا ورک شي. بیا هغه وزیران چې په اسمبلیانو کې ډېرې زیاتې چغې وایي، ځان ته ډېر زیات سمارټ وایي، ځان ته ډېر زیات تکړه وایي، نن د هغو په کلو کې تاسو وګورئ زما د خپل وزیر اعلی کلی نن لاکډاون کې بند دی او زما وزیر اعلی صاحب په وزیر اعلی هاوس کې ناست دی. اته دم پته نشته چې زما په کلي کې څه کېږي، عوامو ته کم تکلیف دی. ولې دا دومره وبا فیلاو شوه؟ د MS نه، د ډاکټر نه، د DHO نه ولې دا تپوس نشي کولی؟ آیا کومه مجبوري ده؟ وزیر اعلی صاحب ستا کومه مجبوري ده چې ته دا تپوس نشي کولی چې زما کلی کم از کم دې خلکو ماله ووټ راکړی دی؟ زه نن چې په دې څوکۍ ناست یم، په دې کرسۍ ناست یم، له دغې خړسرو د خریړۍ او د مټې دغې خلکو په سر ناست یم. نن په خریړۍ کې په مټه کې هلته کرفیو سما ده، خلک د ولږې نه مري او وزیر اعلی صاحب په وزیر اعلی هاوس کې ناست دی.
ډیره د افسوس خبره ده مراد سعید صاحب لرازم چې هغه ډیر زیاتې چغې وي ځان ته ډیر تکړه وي او هغه سره کومه ښایسته منسټري ده نن هغه سواد ته د راتلو هغه دغه نشي کولی تکلیف نشي کولی تاسو وګورئ په کابل کې کم آفت دی دی مالا د ترک هغه دغه راکوي مثالونه راکوي د بلوچستان چې هلته هغه پوزیشن دی نن ته وګورئ چې په سواد کې کم پوزیشن دی ته د هغه ځګي وزیر نه ته د سواد نه خلکو منتخب کړی د سواد ته خلکو تپوس وکړه راشه وګوره چې په سواد کې خلک کم په تکلیف کې دی آیا پرایویټ سکولونه څوک تپوس کوي سبا نه بل ورځ د پی ایس ایم ای د هغو هغه احتجاج دی تر اوسه پورې یو کس یو وزیر یو مشیر یو دغه رانغی د هیلث یا د ایجوکیشن چې هغه دا تپوس وکړي چې سکول له به آیا د وړو له د تعلیمي لحاظ باندې موږ څه کوو او زه دا خبره ډیر په افسوس سره کوم چې هغه ملاله چې د تعلیم په دغه باندې به ډېرې چغې والې چې 2 میاشتې سکولونه بند شي نن د هغې پلار په انګلینډ کې اتاشي دی د ایجوکیشن خو چې نن په سواد کې او په ټول پاکستان کې تعلیمي نظام بند دی نشته هغه ملاله سی شو د هغې والد صاحب سی شو هغه حکومت او دا عمران خان صاحب چې په کانټینر بودی چې زه به تعلیمي معیار په پاکستان کې داسې کومه او دلته دوهره نظام دی هغه دوهره موږ له پکار دی خو سټارټ یې کراله په هر ځای کې ته لاکډاون او سمارټ لاکډاون کې په ایجوکیشن کې وکړه ایجوکیشن والا راوله کېنوه چې به سکول به کولاوو خو په کلاس کې به 15 تنه کېنو د 13 په ځای هغه جومات کې خو ته دغه کولی شي چې یاره په جومات ته مه ځئ هلته داسې نښې وکړئ په سکول کې نشي کولی په بل ځای کې نشي کېدی خو د افسوس خبره دا ده چې نه د هغو سره ټیم شته نه څوک انټرسټ دی او نه د عوامو دلچسپي شته که په دې ملک کې د عوامو څوک خیرخوا وی یا وزیر اعظم صاحب یا یو وزیر صاحب نو انشاءالله دا وبا به دومره خوره شوي هم نه وه او نن به عوام دومره په مشکل کې هم نه و نن زما بچی سکول ته نه ځي مدرسې بندې دي د هیلث دا پوزیشن دی چې روزانه موږ 10 او 15 مړي د کرونا راچوتو خو یو سړی دا نه وی چې یاره ولې په دې باندې افسوس ولې ونه کوو چې ولې دا مشران زموږ نه داسې مري ولې دا قوم موږ اوټ را کړی دی موږ له دې ذموار نه یو موږ صرف له دې ذموار یو چې ما له نوې ګاډه راکړه زما په تنخواه کې اضافه وکړه ما له په اسلام آباد کې بنګله راکړه نه دا تپوس دی شته انشاءالله الله به دې دا تپوس کوي عوام به تیم کوي خو د الله په در کې به انشاءالله له دې خبرو تپوس کېږي دغه مراد سعید له دغه وزیر اعلی له دې عمران خان له دې نورو منسټرانو اکو زما د پارټۍ دي اکو د نورو دي انشاءالله د الله په در کې به انشاءالله دې تپوس کېږي د دې خلکو به لاسونه او له دې وزیرانو به ګرېوان نه وي موږ به له دې مشرانو دا کم مړي چې موږ په کم بېدردۍ سره ښخ کړل له دې به باقاعده تپوس کوو او بجټ چې دی انتهایی افسوسناک پیش شوی دی له دې هم وایو چې حکومت پاکستان څومره وزرا دي یا دغه هغه دې مستفي شي عمران خان صاحب ته د خپل استفاګانې ورکړي چې موږ له په دې قوم له ریلیف نشو ورکولی موږ دې قوم سره نور مذاق نه کوو پکار ده چې دا حکومت په خپله چې د عوام راپاسي او دا حکومت بدلږي له دې نه پکار ده چې هغو په خپله استعفا ورکړي ځکه چې نشته د هغو کې هغه تفاهم هغه خبره چې د عوامو خدمت وکړي د عوامو سره جذبه پړه کې پیدا کړي انتهایی خلک په تکلیف کې دی کو هغه زموږ د پرایویټ سکول والا دي کو هغه کلرکان دي کو هغه کلاس 4 دي او کو هغه عام طبقې والی تاسو د دې اړمار نه د غریب سړي نه تپوس وکړئ نن د هغو کره د رزق کمی دی زما هغه ټایګر فورس چې موږ یې پته مو چې عمران خان صاحب د هغه ټایګر فورس په روح کې خلکو کره به راشنې راسئ خو هغه د کانټینر هغه دروغ و چې ما به زه به دا چل وکم او زه به دا چل وکم هیڅ ونه شول نن تاسو ګورئ زما د سوات یونیورسټي ده وزیر اعلی زما خپل زه حیدر هوتي صاحب ته سلام پیش کوم چې هغه دلته یونیورسټي قایم کړې ده خو ډېر په افسوس سره یم چې خپل وزیر اعلی مې راغی نو په هغې کې ګټه ایښودل په هغې کې خښ ایښودل بند شول پکار ده چې دی وزیر اعلی صاحب لاول ماله دا بلډینګ روخ کړی وی زما جیل چې موږ 107 له ځو نو یا تیمرګري ته ځو یا بونیر ته ځو ولې د سواد ته خلکو ګناه څه دی پکار ده چې وزیر اعلی زما خپل پکار ده چې نن په سواد کې د ټولو نه په پریارټي کې دلته کار کېده جیل ماله تیار شوی وی زموږ هسپتال کولاو شوی وی زموږ نور ضرورتونه چې دا پوره شوی وی نو وزیر اعلی راغی اپ وزیر اعلی هاوس کې کېناستو او د سواد مسایل هغه شان پاتې دي زما یونیورسټي نه روغېږي زما جیل هغه شان کنډر پروت دی زما هسپتال هغه شان لا انکمپلیټ پروت دی اخر موږ چا ته وجاړو د چا په نوم بیا ووټ ورکړو د تبدیلۍ په نوم خلکو ووټ ورکړو هغه تبدیلي د عوام ولیده انشاءالله چې دا عوام به او له دې خلکو به ګرېوان نه تاسو به وګورئ دوی انجام خو که له دوی خپله قبله درسته نه کړه نو انشاءالله ډېر بد حال به ستاسو ډېره مننه